بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث في المحمود. لدي دینا دریم نمبر باب دا شروع کی دی کتاب کې شپږ بابونه دي. الاولنه د صحیح متعلق او دویم د مضاف متعلق او دریم د محمود متعلق دی. محمود دا حمزه هوا لغوی معنی دا ده چې د حمزه خپل شي او په اصطلاح کې محمود دی ته وایي چې پای کې دفع عین لام کلمې په مقابله کې حمزه راغلي. دفع عین لام کلمې په مقابله کې حمزه راغلي دې ته محمود وایي. محمود دا کله فا کلمې په مقابله کې راغلي نور د لګي محمود الفا او کدا عین کلمې په مقابله کې راغلي نور د لګي محمود العين او کدا لام کلمې په مقابله کې راغلي نور د لګي محمود اللام. محمود الله محمود الفعل پر مثال احد، محمود العين پر مثال سأل، او دا محمود اللام پر مثال دی قرأ. بیا ربط بیان کړه ده چې دا محمود دا دته صحیح نه ویلېږي، صحیح ورته نه ویلېږي. ځکه صحیح ورته نه ویلېږي چې دا په بعض صورتونو کې دا حمزه په حرف علت سره بدلیږي. لکه مطلب صحیح بکاټه چوبې شو ځکه یو صحیح یو معلول وي کنه علت صحیح حروف صحیح آئی تو چې کې دفاع علم کلمې مقابله کې دغه نه راغلي حروف علت نه راغلي چې راغلي بغیر ته معتل وي. نو په محموز کې خو هم حرف علت نه راغلي دي ته بیا صحیح ونه نه وي. نو په محموز کې اگر چې حرف علت نه راغلي وځي په محموز کې اگر چې حرف علت نه راغلي او په بعض صورتونو کې دا حمزه په حرف علت سره بدلیږي. لکه امنه دنا امنه او ائمنا دینه جو ایمنا اؤمنا دینه جو اومنا یا دغه شته راس بوس ذیب راس بؤس ذئب چونکه دا حمزه په بعض صورتونو کې په حرف علت سره بدلیږي. د دې وجنه د حرف علت دغه ونی دا معتل ونی او صحیح ورته ونی صحیح ورته ونی او صحیح ورته ونی او اگر چې بری ډایرکټ نه راغلی دا د کی پوه شو مې معنی بیا دا چې په حمزه کې تخفیف کول په حمزه کې رد او بدل کول تدلیل دا تخفیف ویلېږي. حمزه کې رد او بدل کول څه ویلېږي؟ تخفیف. یعنی حمزه چې راشي کنه نو په دې کې درې صورتونه دې کتاب ولې کړی دي چې یو تخفیف ده او یو چې دا قلب ده او یو چې دا حذف ده. د دې علاوه پکې یو پکې زیادت ده. زیادت تخفیف دې ته وایي کنه چې په حمزه کې رد او بدل ترنده وکړل شي او دې تخفیف ته تسهیل هم وایي چې حمزه د خپل حرکت تسهیل وروسته راشه ان شاء الله. دا تسهیل یا تخفیف د په دوه قسمه مایه تسهیل یو ته ویلېږي بین قریب او یو ته ویلېږي بین بعید. بین قریب او بین بعید. بین قریب ورته هم وایي او دا تفسیر ورته هم وي تسهیل. بین قریب دی ته وي چې حمزه د خپل حرکت او په حمزه باندې لپاسه چې کوم حرکت راغلی دی دا حرکت موافق چې کوم حرف علت دی دا په مینز کې ویل دی د بین قریب وي او حمزه د خپل مخرج او د حمزه نه ماقبل چې کوم حرکت دی دا حرکت موافق چې کوم حرف علت دی دا حرف علت په مینز کې دا حرف علت د مخرج او د حمزه د مخرج په مینز کې ویل دا بین بعید دی. لکه دوی مې لؤما لؤما نو کبدی ته بین قریب کوما دا حمزه د خپل مخرج په حمزه باندې پیش راغلی او د پیش موافق حرف علت څه شي واو. نو دا حمزه د خپل مخرج او د واو د مخرج په منځ کې ادا کول دې د بین قریب وي. ورته وي التسهيل ورته هم لګي تسهيل او تخفيف ورته هم لګي او دا حمزه د خپل مخرج او د حمزه نه ماقبل چې کوم حرکت ته جا
فتحه دا فتحي موافق حرف علت سره الف نو همزه د خپل مخرج او د الف د مخرج په منځ کې ویل دا بین بعید پوه شو بین قریب او بین بعید دا چې نه دا دې ته ویل کېږي تسهیل څورته ویل کېږي تسهیل څورته وایي تسهیل ورته ویل کېږي تسهیل دا د دې باندې پوه شو ها چې حمزه خپل مخرج او په حمزه باندې چې کوم حرکت راغلی دی دا هغه حرکت موافق کوم حرف علت دی هغه حرکت موافق حرف علت نو هغه په منځ کې بدلول دا حرف علت د مخرج او د حمزه د مخرج په منځ کې ویل دا بین قریب دی او بعید یعنی بعید لري ته قریب نږدې دی وای نو دا حرکت په حمزه باندې کوم حرکت راغلی دا نږدې دی نو خبره وځوان کیو شاندا چې دا حرکت موافق حرف علت دا مخرج دا حرکت موافق حرف علت مخرج دا خبره وځوان کیو شاندا او قریب چې دا حمزه د نږدې دی او بعید چې د حمزه نه لري دی هغه اقوى حرکت کوم دی واضح نو په محموز کلمه کې چې تخفیف کیږي یو په تسهیل کیږي تسهیل دا ده وین د قلب چې نه دي ته ولګيږي چې په دې کې دا حمزه په حرف علت سره بدل کړل شي لکه اوس موږ رأسن بؤسن وایو نو حمزه ساکنه دا مقبل حرکت مو په حرف علت سره بدل کړل او په ایمان کې دا مو بدل کړل ایمان حذف چې دا حمزه حذف کړل شي لکه به سأل يسأل کوم وایي يسأل حمزه متعلق دا مقبل لري چې ساکنه د حمزه حرکت مقبل د نقل حمزه حذف کړل شو زیادت چې کله به دا حمزه جن د سوري ان شاء الله خپل دی براشي او یو پنځم نمبر چې نه دا به قلب مکانی چې دا به ان شاء الله هم با ټول مور کې جن دا براشي چې موږ او خپل او خو تاسو بروس کار بده دا چې کوم ویل نو په حمزه کې دا پنځه رد بلکې یو به تخفیف ته تسهیل هم او قلب او حذف زیادت او قلب مکانی دا کله چې حمزه راشي کنه عام طور باندې حمزه راتل په کلمه کې دا لپاره ګران وي ثقيل وي دا تفصیل د پاره دا کارونه کیږي یا خپل کیږي او یا دا تسهیل کیږي او یا حذف کیږي ویګه باندې بیا په دې کې اولنې قاعده دا ده چې هر هغه حمزه چې منفرده وي او ساکنه وي هر هغه حمزه چې منفرده وي منفرده مطلب څه دی یو حمزه راغلی سوی یو حمزه راغلی او ما قبل دلیل متحرک وي ما قبل دلیل سوي متحرک ودا ما قبل متحرک د حمزه نه علاوه بل عطفي ما قبل متحرک د حمزه نه علاوه بل عطفي نو دا حمزه د حرکت د ما قبل حرکت موافق فاعل سره بدلول جائز دي سری جائز دي ذکر یاخذ دې قاعده دا دې ولې قاعده دا په عام کتابونو کې رأس بؤس ذئب ولا قاعده وي او ياخذ ولا قاعده ورته ياخذ ولا قاعده ده هر هغه حمزه چې ساکن وي پوره وایي چې شرایط تاسو سره پکې راشي هر هغه حمزه چې ساکن وي منفرده وي منفرده مطلب دا چې یوازې راغلي مکه دې بل حمزه نه راغلي او مظهر وي مظهر څه مطلب دی چې دې حمزه لا د مشدد دی راغلي لکه سأل فدیلو حمزه جنا نه اصل کې څه لګنه حمزه ساکنه خدا یو لج منفرده نه ده او بل لج بری ادغام شوی دی مظهر واښوي او قابل د حرکت وي سوي قابل د حرکت وي لکه ولګره يأمم وګوره دا حمزه د ما قبل حرکت موافق په سره بدلول چې دا جایز نه دي یا موبایل نه جایز دي ولکم سوې دلته تاسو په مکری کې داونه د قاعده وی وا په مسوده کې اوپر بل کتاب چې کله د محموز د قاعده او د مضاعف د قاعده دی یو بل سره تسلا شي نو بیا د مضاعف قاعده چلو او د محموز قاعده به څه کوو یا ګورته لګي د محموز قاعده دی دا د دې خبره تقاضا کوي چې لبا یا حمزه لبا الف سره بدل شي او یا مودي ویل شي واښوي یا مومو
یا مومول شي او دا تقاضا کوي چې ګوره دوه حروف راغلي دي یو جنس راغلي دي او دا متجانس اول نه ما قبل دی دا ساکن دی دا متجانس اول حرکت ما قبل دا ورکول دا واجب دي سړي واجب دي ګوره دا موږ د حمزه حرکت ما قبل دا وسیله نه دا حمزه دله دا حرکت نه دا عارضی شو او دا موږ ادغام یو ته جوړ شو پوه شو معنی نو هر حمزه چې ساکن وي مظهر وي مظهر مطلب څه دی مدغم نه وي او ما قبل لري متحرک وي او ما قبل لري متحرک د حمزه نه علاوه بل حرف راغلی ما قبل لري حمزه نه علاوه بل حرف راغلی نو بیا دا حمزه د ما قبل حرکت موافق پارویل سره بدلول جایز دي د دې دا یاخذ ولا قاوم نو راس نبسشي راس او دا بؤس نبسشي بوس دا ذئب نبسشي ذئب او دا ياخذ نبسشي وستا حمزه راغلی وما قبل دا نو ایمان ولا قاوم دی هیڅ واجب دي ودا قاعده کوم کشي لګر اسانه دا هر ساکن هر حمزه چې ساکن وي منفرد وي مظهر وي او ما قبل دلیل چې نه دا حمزه نه علاوه بل راغلی ودا حمزه په حرکت موافق پر فعل سره بدلول چي دا خبره ما کشي لګر موږ خدا خبرې نه کوو موږ دا وایو چې ولې دا ولې جایز دي دا دا کنه چې حمزه چې نه دا ساکنه ده صدا ساکنه ده حمزه سره ساکنه ده او په سکون حرف کې پدې کې نرمي وي په سکون حرف کې څه وي نرمي وي په سکون حرف کې څه وي نرمي وي پکې او بل مکه الف را دا مکه حرکت دا تقاضا کوي چې دا ساکن حرف ته زما بشاند شي ساکن حرف ته زما بشاند شي یعنی فتحه تقاضا کوي چې زمانه ورته سوي الف او پیش تقاضا کوي چې زمانه ورته سوي واو او یا تقاضا کوي چې زمانه ورته سوي یا واښه د سکون دا څوکي کمزور حرف ده ساکن چې دا سوي کمزور وي او مکه تقاضا کوي چې تقاضا کوي ورته راسونه دا موږ په سره بدل کو دا اصول کې موږ حمزه په سره بدل کو او واجب کې موږ یا حمزه جندا په یا سره بدل کو واښه باندې او دا جایز دي د جواز قانون او د وجوبي قانون په اړه وایي دا د جواز قانون مطلب دا دی کته قانون چلے جو هم خبره ده نه چلے جو خبره ده کو چې کوم د قانون وجوبي راغی نو باید بیا د خامخا چلے لکه راس ده نو راس مو بل شي او راس مو بل شي ياخذ له ياخذ ملش ياخذ ملش وجوز وجوبي قانون لغاري بده باندې ته بیا شي چې امن يؤمن امن اؤمن ایمان دا نشوله هغه خامخا امن اؤمن ایمان به ولې پوښتنه دا څه کولو الباب الثالث في المحموز دریم نمبر باب دا محموز مبارک دی اوس بلی دا خبره لچرا محموز بلی دا حمزه او حمزه په اصل کې امازو امازان خو واسه کې امازا خلاف القياس دا حمزه چې دا په حاصل بدل شو حمزه ته جوړ شو بیا تخفیف لپاره میم چې دا ساکن کې شو حمزتون ته جوړ شو حمزتون لکه څنګه چې اراق او احراق او ارقت پاس کې حرکت او دې ته نشته ضرورت خالي ولا يقال له صحيح او دې ته صحیح ولا شو وي په کار خدا چې ته صحیح ویل وي ځکه ورته صحیح وای چې په دې کار فعلیت نشته سبق نشته حرف علت په کې صحیح ورته وایي صحیح ورته نه ویلږي ولې لسيروره حمزه حرف العله في التليين ځکه چې دا حمزه په دې کې چونکی نرمواله موجود ده سبق موجود ده نرمواله به موجود ده نو په نرمواله د وجینا دا حمزه په حرف علت سره بدليږي حمزه په سره بدليږي یو ګوره لګي موږ پرې راسون بوسون کې موږ بدل کړل دا جایز دي او با امن یؤمن ایمان کې د واجب دي امن اؤمن ایمان کې الله واجب دي څنګه به حمزه کې لګا نرمي ده دا غي نرمي ده وجینا دا ورته چې دا خبردار له حمزه کې نرمي ده نو ډیرو قوانینو کې دا وجه ده لکه ګور په دې موږ چې حمزه کې نرمي ده سکون حرف نرمي ده لہذا دا موږ بدل وهو يجيء على ثلاثه اضرب او درجه بدري قسم باندې اندا محمود رضی بدري قسم باندې محمود الفا لگا محمود الفا ستوي مقصود برشو دفاق من قبل حمزه راغلي ولا عين او محمود العين چې د لام عين په مقابله کې لکه سأل او اللام او چې د لام په مقابله کې حمزه راغلي له قرأ
وحكم الهمزه كحكم الحرف الصحيح او حکم د حمزه پشان د حکم د حرف صحیح دی لکه څنګه چې په حرف صحیح باندې مختلف حرکتونه راتلی شي د قشان دی په محموز په حمزه باندې په محموز باندې هم په حمزه باندې مختلف حرکتونه راتلی شي لکه ګوره دغه دی کنه د حرف علت دی نو په یا باندې خو سره پیښ نشي راتلی ها او دا چې په و باندې هم چې لکه زمرا شي بیا په باندې هم ثقيلې کوی به معنی خدا محموز ته زینه ده محموز دې نه دا صحیح بشان دي لکه څنګه چې په صحیح باندې هر قسم حرکت راتلی شي هغه په حمزه باندې راتلی شي الا انها قد تخفف لیکن په دې کې تخفیف کړو لګيږي لکه په دې حمزه کې لکه چونکې بیا هم لکه شدت پکې موجود ده شدت پکې موجود ده نو په بعض غونه کې په حمزه کې جن دارو بدل کیږي تخفیف کیږي نو تخفیف چې دا پنځه صورتونه یو تسهیل او یو قلب ده او یو چې دا حذف ده دا درې په کتاب کې لیکل دي او زیادت او اصلي مکانی دا پکې نشته دا ان شاء الله راشي خپل ذکر راشي بیا نقل مکانی الا ان قد تخفف بالقلب مگر به تخفیف کولږي په قلب سره قلب یعنی یو کلمه د بل کلمې په ځای باندې بدلول بدلول لکه اوس موږ په دې کې دا بدل کلام قلب کو یا به امن یومن ایمان کې دا قلب ده چې حمزه موږ په عربی سره بدل کړل وجعلها بين او ګرځولېږي دا بین مشهور دی تسهیل ورته هم لګي اي بين مخرجها وبين مخرج الحرف التي منه حركتها اي یعنی حمزه خپل مخرج په مېس کې په مېس د مخرج د هغه حرف کې کوم چې د حرکت راغله په حمزه باندې نه ان شاء الله بیا سبا کې به دا قاعده راشي بیا وایو سبا یا بل سبا ان شاء الله والحذف او دریم نمبر 10 دا حذف دی چې حمزه په کې سره حذف کړل شي کله کوي اسالو کې یا زیادت او نقل مکان د پکې الاول نمبر نه قاعده چې هغه قلب دی الاول به قلب صورتونه بیانې یا به دا بیانې يكون اذا كانت ساكنه كره حمزه ساكنه وي ومتحركه ما قبلها وما قبل المتحرك وقلبت الهمزه بشيء يوافق ما قبلها نو حمزه بدلولېږي په داسې سره چې ما قبل موافق وي یعنی کزبرو جو بس سره بدلېږي او کزیرو جو بس سره او کپېش نو بس سره ولي للين عريقه الساكنه زکا چې دا ساکن حرف چې نه دا په طبيعت کې نرمي ده د ساکن حرف په طبيعت کې نرمي ده عریقه طبيعت ته وایي د ساکن حرف په طبيعت کې و استدعاء ما قبلها او دویم دا چې لکه دا ما قبل جن دا غواړي تقاضا کوي یعنی فتحه غواړي زمانه وشي سوي زبر فتحه غواړي زمانه الف بي او کسره غواړي زمانه وشي یاوي ناوراس لوم بیر راس نزل کې څنګه وو او لوم او بیر هغه پوښتنه باندې بس ده